سکیورټي فورسز دي هلته اډونه تعینات نه وي که نه پولینګ سټیشن ګوره مونږ دا وایو چې سکیورټي فورسز دې بالکل دي خو د هغه صرف د پولینګ سټیشن نه بهر د پولینګ سټیشن په دننه چې دی هغه پکار دی چې هغه د الیکشن کمیشن چې دی د هغې اهلکار چې دي هغوی د الیکشن کنډکټ کوي او د هغې د علاوه نور څه کېدلي او بیا خصوصا په زنانو پولینګ سټیشنو کې مونږ دا غواړو چې سړي دې بالکل موجود نه وي سکیورټي اهلکار دې دننه پولینګ سټیشن کې موجود نه وي ځکه چې د قبایلو قسم کورونو هلته کې د زنانو کم پولینګ کېږي اوس چې د 10% دا یو شرط هم دی چې په الیکشن کې څوک چې 10% د زنانو ووټ نه پوره شوي هغه الیکشن باندې کېږي نه نو پکار دا ده چې د زنانو الیکشن کې حصه اخیستلو لپاره موږ دا انشور کړو چې په پولینګ سټیشنو کې سړي دي او الیکشن کمیشن وایي چې چې که دننه ولاړې په بار ولاړې د هغې کار صرف دغه د سکیورټي د نور الیکشن د الیکشن کمیشن په نګرانۍ کې کېږي ستاسو دې تحفظات څه دي ګوره جي چې سکیورټي خبره وي نه خو ګیټ باندې کېدی شي د دننه د پولینګ بوت کې یا د پولینګ سټیشن کې دننه بیا د هغې څه دغه دی همیشه موږ دا کتلي دي چې د سکیورټي لپاره چې دی هغه عمله همیشه د پولینګ سټیشن نه بهر موجود وي نو دا زما خیال یو جواز د دې نه دی بجټ حوالې سره به سکندر خان څه وایي دا موجوده چې کوم صوبایي بجټ پیش شو وفاقي بجټ پیش شو ګوره جي د وفاقي بجټ ډېر زیات ټیکسونه ولګولي شو او زما دا دغه دی چې یو خو کوم ریونیو ټارګېټس هم چې مرکزي حکومت ځان لیکلي دا به دوی نشي راغونډولی او دې سره بګرالۍ کې به اضافه کېږي د خلکو په مشکلاتو کې به اضافه کېږي بېروزګارۍ کې به اضافه کېږي یا دغه شانتې د صوبایي حکومت هم چې دی هغوی هم نور ټیکسونه ولګول او زما په نظر کې خو یو خسارې بجټ یې پیش کړی دی او زه دا نه وینم چې دوی به د صوبې په ترقۍ کې هغه لحاظ سره یو د دې بجټ په یو کردار به دا شي دا کم اعداد و شمار چې دوی ورکړي دي زما خیال دی چې دا به نه پوره کېږي او د هغې به بیا اثر چې دی هغه ترقیاتي بجټ باندې به راځي به او د هغې د وجې نه د صوبې ترقي چې ده هغه به هغې لحاظ سره ده به کېږي آل پارټیز کانفرنس چې د اپوزیشن کم کېږي د هغې لپاره د قومونو د ژوند صلح یا عمل دی تاسو پکې شرکت کوئ څوک به کوي او بل دا ده چې د حکومت خلاف تاسو وختي وکړئ ده چې موږ به څه جلسې او دغه شروع کوو نو هغې حوالې سره څه وایي ګورې چې د آل پارټیز کانفرنس دی د مخکې چې کوم شي وو قومي وطن پارټۍ باندې حصه اخیستلې وه مولانا صاحب پرون بله ورځ ماښام کې مشر ته ټلیفون کړی او هغوی سره د تاریخ باندې سلام کړی وه او چونکې اوس د 26 جون اعلان شوی دی موږ پرون پې میټینګ هم د خپل پارټۍ کړی او په هغې کې دا فیصله شوې چې مشر به پخپله پکې شرکت کوي او د هغوی سره حاجي غفران صاحب او هاشم بابر صاحب چې دی دا به د قومي وطن پارټۍ نمایندګي هلته کې کوي به دې کې به مونږ د عوامو چې کوم مسایل دي او خصوصا د پښتنو چې کوم مسایل دي د قبایلو چې مونږ کوم مسایل دي هغه اوچتو به او په هغې به یو خپل کردار او د ټول ملک د اپوزیشن پارټو به د هغې طرف ته سترګې راګرځو به دې سره سره هسې مونږ دا ګڼو چې دا ګرانۍ کې رس رس د اضافه کېږي لګیا ده او د حکومت ناکامې پالیسیو د وجې نه د خلکو په تکلیفاتو کې اضافه کېږي لګیا ده په دغې حوالې سره مونږ دا فیصله کړې چې یو عوامي مهم شروع کوو د دې ناروان هفتې کې چې دی د ثوابۍ او د چارسدۍ نه به مونږ شروع کوو او بیا به چې دی داسې نورو ضلعو کې اجتماعات به کوو به او بیا به ورو دا به یو تحریک شي اخري پوښتنه دا چې دغه بجټ کې تاسو وختي مو ویله چې پېښور کې څه نه دي ورکړل شوي یا د